इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाजरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है, बहुत ही अफसोसनाक खबर है। तारिक जमील نیکی خیلی احترامات می قبول کړئ. عزتمندو، په سوشل میډیا باندې د مولانا طارق جمیل صاحب خبر چلیږي چې مولانا طارق جمیل صاحب ته هارت اٹیک شوی دی او اسپتال کې وفات شوی دی. عزتمندو، دا خبره رښتیا دي کو درو کو اسې افوا خوره شوې ده. راځئ عزتمندو، دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات خبر شي. دوستانو، مفکر عالم اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب چې یو څو ورځې مخکې طبیعت خراب شوی و، د ته مخکې هم د زړه مسله وه، د باندې د هارت اټیک چپه راځي. نو دا مسله ورته یو ځل بیا هم راغله او اسپتال ته یې وړلو. اسپتال کې اوله علاج شروع کړلو، د علاج نه بعد یې طبیعت ټیک ټاک شولو. بعضی نیوز والا دا پیک خبر چلوي چې حضرت مولانا طارق جمیل صاحب وفات شوی دی، د زړه دوره ورته شوې ده. اصل کې دا مولانا طارق جمیل صاحب وفات شوی نه دی، دا یو بل طارق جمیل و، هغه وفات شوی دی. د بعضې سوشل میډیا والا تی مولانا طارق جمیل صاحب جوړ کړی دی. مولانا طارق جمیل صاحب خپله د هغې نه بیان ورکړلو چې ما ته هېڅ مسله نه ده پیښه شوې، زه ټیک ټاک یم. دا بل طارق جمیل و، هغه زوی په شان دی و، هغه وفات شوی دی. او د بعضو 2 روپیوالو میکونو والا دا 2 نمبر صحافیان دوی تی د حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جوړ کړی دی چې مولانا طارق جمیل صاحب ته هارت اټیک شوی دی او هغه وفات شوی دی. اصل کې مولانا طارق جمیل صاحب ټیک ټاک دی او روغ رمټ دی. نن یې هم روجا وه، خټیټه روجه یې وه، روجه ماتي له بهر ته راوتی دی. اوس کینیډا کې دی. کینیډا کې د اسلام دعوت هم چلوو، د روجې تبلیغ هم خلکو ته ورکوو. خپله هم یې روجه وه، نن ماښام لا یو راغلی و. روجه ماتي کې ورسه ګڼ شمېر علما هم شرکت کړی و. دوستانو، دا وه زموږ د دې وخت نوي معلوماتي ویډیو. د نورو نویو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل ما در سره سبسکرایب کړئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانتیا سره میلاویږي. والسلام.